الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أجازني لرواية الحديث للجامع الصحيح لإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، شيخ المحترم الفاضل الزكي شيخ القرآن والحديث محمد طيب بن شيخ القرآن مولانا رفيق الأخان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ العلامة شمس الحق. وقال الشيخ الطيب محمد طيب أجازني بإجازة عامة الشيخ صحبان محمود والشيخ محمد تقي العثماني. وقال الشيخ محمد تقي حدثني الشيخ الكبير المجاهد المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانوي قدس سره، وهو عن الشيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوطوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الجنجوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوطوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله، عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا عبد القسوس بمواهب الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن متر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله بعلومهم آمين. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسطاس مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، علماء کرام، طلباء او زمنگا خویندو میندو، دا ځای او دا مرکز زمنگا محترم مشر شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان صاحب آباد ساتلے ہو. زمنگ دعا دا چې اللہ دې دا ځای ہمیشہ دا پارا آباد لری او مولانا طیب چاہی دے ځای کې دا غي جان نشین دی، دا غي نور بچی، دا غي اهل و عیال، اللہ دے زمنگا دا رشتہ او دا تعلق او دا مینا دا غي سره ہمیشہ دا پارا آباد لری. من با دعا کو او دا غي ملاتړ ویو، دا غي مرګرتیا وکاو، دے زائلہ دے اللہ نور ام ترقی ورکی او من خوشحالیو. الحمدللہ اغا باغ اغا آباد دے، صرف باغبان لاړ، باغبان بدل شو، بل باغبان راغے، کمزور او بوډا باغبان لاړ او ځوان زلمی باغبانان اغا داغ پزای کے ناسل. اللہ دا ځای ہمیشہ پر آباد لری. قانون دادے چې خيار او قابل سړی آغی چې هغه د ځان نه مخکې قابل او خيار خلق وګوري، دا غي خبرې، دا غي کارونه، دا غي حالات هغه ځان ته مخې تکي او دا غي نه سبق اخلي. او خيارو خلقو کې د ټولو نه زیات او خيار هغه انبیاء علیهم السلام او بیا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه معصوم داغه نه ګناه نه کېده، داغه نه غلطی نه کېده، داغه هر خبره، داغه هر کار، داغه ناس تپاستا، داغه ویخا ودو آج زمن دے پارا مشغل راہ ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ډیر اخیار او ډیر مخلصان مرګري ورکړیو. چاہیے دیوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اغید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خبرم نہ پری خدا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کارم نہ پری خدا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویخا ودویم نہ پری خدا. واغید قتل اغی یادول اغی لکل او اغی بیا یادو ساتل. دا غین بعد
تابعین راو لگیدل او د تابعین نبات تبی تابعین او غید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرص اغمانگتا را نقل کرل داغی دوئی حدیث د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیان باربائی جبا کی داغی تعریف کئی وہی حدیث اقوال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال دا نبی علیہ السلام حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویلی دی سیکڑی دی داغ مخی سشوی دی داغ حولیاء و داغ احوال نو آغا من ترا نقل شو او آگے توی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ او سڑے زانو خیارول غاڑی خجوان تے راول غاڑی نو آغا با گوری چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے مقاسبے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے مقابان دے سنگا کار کڑے ہو دا نبی علیہ السلام مخی اوکار شوئے نو دا آگی بارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویلیو منی کڑیو کنیو منی کڑی دا نبی علیہ السلام اولیاء سنگاوا دا غی ناس تا پاستا دا غی شکل دا غی گیر مبارکا دا غی دا سارو اختا دا غی کپڑی آغا سنگاوی نو آغی من ترا نقل کل سڑے باغی تا گوری نو آغا بزانو خیارئی رسل محدثین راولا گی دل نو آغی اگر جمع کول او پا جمع کولو کہ آغی دیر محنت او تکلیفو کا دانی محدثین یو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چاگا گرزیدہ او چه چلتے حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندہ نو آگا بے راغستا او زان سر بے جمع کو 3 لاکھ احادیث اگرہ جمع کرل بیاوہ تکیناس سنچ زمیدار غوبلو کی نداغین بعد و تخاخائیو نیسیوی بیاوہ تراشپیلو نیوی بیاوہ تغلبیلو نیوی بیاوہ پا چج باندے صفا کی او غا صفا دانے او غنم کڑنگ کڑنگ کئی دا لو سپیکر لگ برابر کرا اکرنگار تلرے دا غا پہ کم کرا ایکو پہ بند کرا نو سمجھے آغا غنم صفا کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ راولا کی نو دغی تاکیناس او یو حدیث آگے ٹانگو آگے صفاکو نو آخری کی تقریباً 9,000 احادیث پاتشو آگے راواغس اللہ آگے پا دیکھپل کتاب کے را جمع کرل او منگا او تاسو لے یو تیارا نوڑای راکڑا بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا دیکھپل کتاب کے دا 5 خبر دیر احتماموں کو زکا دین پا 5 خبر باندے روانو یو اعتقادیاتو دویم عباداتو دریم معاملاتو سلورم زواجر و بشاراتو او 5 آدابو امام بخاری دا سر 5 والا خبر راواغستے او داغی متعلق پدی کتاب کے اگا احادیث را جمع کا او دا 5 والے منتا واضح کرے وہ کمال داو کا چھ اول کے معاملات عبادات زواجر و بشارات و آداب ذکر کر اعتقادیات اخیر تکڑ زکادا اہمو نو اعتقادیات اخیر تکڑ دو دی وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب کے اولی چکمہ طریقہ وا
نو چکل دی باب لراغے کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم دا اصل کی کتاب العقائد نو پدی کی طریقہ بدل اکڑا ہے نو پدی کے پہاری او باب کے دا قرآن آیت او ورسرہ حدیث راڑی دا ذکر چھے اعتقادیات دی او عقیدہ بغیر دا نصوص قطعیونا نثابتی گی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ کہ دا قرآن آیت راڑی نن سبا خالق وی دا عقیدی مسئلہ دا بیاوی اکابر ویلی دی نو دا عقیدی مسئلہ پہ نصوص قطعیو با ثابت ہے نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ دی باب کے دا قرآن آیت ورسر بیا حدیث راڑی ہر باب کے تو گورا دی کہ امام بخاری طریقہ بدل اکڑا پدی باب کی کتاب الرد علی الجہمیہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ 245 روایات ذکر کی 215 سالویخ او یو کم شپیت بابونا 59 ابواب گدی پدی 245 روایاتوں کی 234 روایات امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگا راوڑی دی چاہے مفی پا کتاب کے ذکر کری ملیان و تا مقررات ہوئی چاہے دغا روایات مفی دی پا دی باب کے امراڑل صرف یولس روایات آگا دی چاہے خالص دی آگا پا نور کتاب کے مفی ندی ذکر شری بیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی کے معلق روایات 55 راوڑی دی 55 او باقی موصول راوڑی دی او 34 آثار ذکر گئی دا صحابہ کرام او دا نورنا رضوان اللہ علیہ مجمعین امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو کمال بلوم گئی پدی باب کی کتاب الرد علی الجہمیہ جی شروع کی نو پدی کیا اسو مسائل اغزان تا مخی تکی او باقی باندے بحث کئی اس بعد توحید رب العزت اول کئی بیا اس بعد اسماء و صفات رب العزت کئی بیا اس بعد علو و استواء العرش کئی بیا مسئلہ تکوین ذکر کئی ورپسے مسئلہ رؤیت رب العزت ذکر گئی چاہ اللہ بلیدیشی پا قیامت نہ بعد بیا فرق ذکر گئی پا میند تلاوت او دا مطلوع کے چیو تلاوت دے اگا کلام دا بندہ دے بندہ حادث دے نو تلاوت دا بندہ فعل دے اگا محادث دے یو مطلوع دے اگا کلام دا اللہ دے اگا قدیم دے او پدید امام بخاری استاذ و مخالف شوئے ہو او پدید باندیر مناظر بیاشوی دی دا سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تلفظ بالقرآن او مطلوع کے فرق کئی تلفظ بالقرآن فعل بندہ دے بندہ حادث دے تلفظ حادث دے اخیری کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسئلہ وزن الاعمال ذکر گئی کہ اعمال بطل لیشی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی اخیری باب کی چکم رواج ذکر گئی دا روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخبل کتاب کے سلور زائد ذکر کرے اور سلور زائد مختلف استاذانوں نہ ذکر کرے صفحہ 948 کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو استاذان ندا نقل کئی یو نقل کئی دا عبداللہ ابن مسلمنا او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رسئی قال من قال سبحان اللہ و بحمدی فی یوم 100 مرہ خطت خطایاہو چاچی سبحان اللہ و بحمدی سلزل پرس کے ہوئے در طول گناہونا بلرشی اگر کاغذ دریاب دسا گم رہی دویم زلدار روایت ذکر گئی زہر ابن حربنا
او درم ځل بیا امام بخاری روایت ذکر کوي د قتیبة بن سعید نه، څلورم ځل ذکر کوي د احمد بن اشکاب نه. دې کمال ته وګوره، استادان څلورو د چانه چې مخکې دا روایت اورېدلی و د هغې مخکې ذکر کړه. دا هم ګوره یو انصاف او یو ترتیب وښه، په ترتیب کار ډېر ښه چې بې ترتیبه شي نو شی روان شي. یو سړی و میلمه یې راغلی و، میلمه یې راته نو ګاونډي له لاړ ورې ورته وډبو، ویاره که یو کټي ماله راکه میلمه مې راځي. هغه ورته وایي وروره موږ کره خو دوه کټونه دي نو، او یو کټ کې زه او پلار مې سملو، بل کټ کې مې مور او ښځه سملي. هغه ورته وایي سړیه کټ مې راکړو خو ترتیب برابر کوي، د چا ترتیب رواني. نو امام بخاری رحمت الله علیه ترتیب هم برابروي. کوم استادان چې مخکې وو د هغوی نه مخکې ذکر کړ، او اخیری استاد د امام بخاری احمد بن اشکاب وو، نو د هغه روایت د ټولو نه رستو راړه. دې باب لا دې کتاب له نوم کېښود کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم. امام بخاری دا کمال وکړ چې موږ ته دا وښیله چې د دین تکمیل بغیر د رد نه نه کېږي. که ته دا وایي چې زه به د دین خدمت کوم خو زه به غلطې ته غلطه نه وایم، په چا به رد نه کوم، زما مهربان، نو بیا دین نشي بچ کولی. دین به هله بچ کېږي چې ته رد کې په باطلو فرقو باندې. ته د امام بخاری نه لوی سړی نه یې، او دې وجې نه یو سالک وایي ایا علماء الدین مالی اراکمو تغاضیتمو عن منکرات الاوامر اما الامر بالمعروف والنهی فرضکم فآرستمو عن ذاک اعراض حاجری اما اخذ المیثاق ربی علیکمو بان تنصحوا بالحق اهل المناکر. تاسو نه علماء الله وعده نه واغستی چې رد منکر به کوي. امام بخاری اخر کې راولګېد او رد منکراتو یې شروع کړ، او بیا یو ډله نه یو یې ذکر کړه او نور یې ورپسې وتړل. نو ای کتاب الرد علی الجهمیة وغیرهم. ځکه جهم بن صفوان یو سړی و چې سالم بن اعور په حکم بیا وجلی شوی و، یو باطله فرقه جوړه کړې وه. امام بخاری راولګېد او په هغوی باندې رد شروع کړ. آخر کې امام بخاری راولګېد، آخری باب یې کېښود باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. او په دې آخری باب کې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د رد په معتزله. معتزله یو ډله وه چې هغوی دین د عقل تابع کو، بس زما عقل یې مني نو دین دی، او زما عقل یې نه مني نو دا مسله نشته. یو مسله دا وه چې اهل سنت والجماعت وی اعمال به تللی شي د قیامت پر ورځ. معتزله وی نه، اعمال خو اراض دي، هوا ده، نو هوا به څنګه تلي، اراض به څنګه تلي. وی جانان د باد سوداګر دی، پښتانه وایي که نه، نو باد وی کوم ځای تللی شي، عمل به څنګه تلي، نو دا تللی نشي. نو قرآن کې چې راغلي دي ونضع الموازین القسط، هغوی وی د دې مطلب دا دی چې انصاف به کوي الله، او عمل تللی نشي. حالانکه د هغوی عقل مکمل نه و. نن دور کې وګوره، یو سړی سلنډر دکاندار له اوسي وایي دې کې 2 کیلو ګیس واچو، 1 کیلو سلنډري، نو چې هغه کې 2 کیلو ګیس واچوي بیا یې وتلي نو هغه 3 کیلو وي. ګیس خو په سترګو نه ښکاري او هغه تللی شي. اهل سنت والجماعت وی اعمال به تللی شي، خو اهل سنت والجماعت بیا 3 ډلې وي.
علماء درې قسمه وو. یو هغه وو چې هغه وی د عمل له به الله جسم ورکوي او هغه به تللی شي. دویم هغه وو چې هغه وی نه، دا عمل چې کومو کاغذونو کې لیکلی شوی دی هغه کاغذونه به تللی شي، خو د کاغذ وزن هغه به په ادوار د عمل باندې هغه کاغذونه به تللی شي. لکه هغه تله کې به هغه وړه ټوکړه د کاغذ واچولی شي، فتاشت سجلات هغه روایت دلیل پیش کوي. چاوی نه، هغه بنیان به تللی شي چا چې عمل کړی خو د هغه درونوالی د هغه سپکوالی هغه به د عمل په اعتبار وي. لکه موږ وایو فلانی ډېر دروند سړی دی، نو دروند نه دا نه چې هغه پنځه منه دی، خو دروند مطلب دا چې خویونه یې درانه دي، عمل یې دروند دی. موږ وایو فلانی سپک سړی دی، نو سپک دا نه چې هغه وچ کړاس دی، خویونه یې سپک دي. او دلیل کې هغه روایت پیش کوي چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بدن نه ډېر سپک و، ونې ته ختلی او نبي علیه السلام له مسواک پرې کو، سیله یې راله نو هغه څانګې یې خوځوله او دی هم ورسره خوځېده او څانګې سره کلک نښتی و. صحابه له خندا ورله. نبي علیه السلام د هغه باره کې وویل لرجل عبدالله ابن مسعود اسقلو عند الله فی المیزان من جبل احد. تاسو خو عبدالله ابن مسعود پوری مسکی شوئی، تاسو ته پته نشته دا عبدالله ابن مسعود یو خپا د الله په نسبت ټولګې د احد د غر نه هم درنه ده. عبدالله ابن مسعود خو وړه غوندې خپه وه، خو مطلب یې دا و چې دی د الله په ټول کې ډېر دروند دی. هغه عبدالله ابن مسعود چې د هغه باره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي کنیف ملیا علما، وړه غوندې کوټڼی وه خو د علم نه ډک شوی و. حضرت عمر به د هغه باره کې وي ما دام هذا الحبر موجود فیکم فلا تسألونی، سوچ تاسو کې دا عالم موجودی ما نه د مسلو تپوس مکوئ. اغلا اللہ جدا علم ورکڑے ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اکثر مستدلات اگر عبداللہ بن مسعود روایات دی نو اگر حدیث کے راضی لرجل عبداللہ بن مسعود اسقلو عند اللہ فی المیزان من جبل احد. مطلب دا اگر انسانان بتللی شي چا چې هغه عمل کړی، د چا عمل چې درون هغه به درونی، د چا عمل چې سپکو هغه به سپکی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول قرآن آیات پیش کو ځکه مسئلہ ثابتئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ بدو منگا تلد انصاف پر ورځ قیامت. موازین جمع رانا نو دا موازین جمع دا نو طلب یوئی کډیری دا یو اختلافی مسئلہ دا علماء میانس کی. سوک وئی چه طلب ډیری لکل عمل میزانون، دا هر یو عمل لپاره با جدا جدا تلئی، دا حجنو دا پارا جدا تلا، دا عباداتو دا پارا جدا تلا، دا معاملاتو دا پارا جدا تلا، ہر سبا جدا جدا تلائی. نو دینا کو معلومی کی عمل بتلنے شی. او بلزائے قرآن کریم وئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. من بعد دا یغا عمل دوڑان شو چه دای کم عمل کڑے ہو او با گرده وغیلر غبار مستل شوے نو آلتی خوب عمل بیا چرتے شبے ہوتا دی. یو آگا کافر دی چه دا غی دی سرنا عمل لیشتے کافر دی
دا هغه اډو تللی نشي او غوښتې نه. دویم هغه دی چې هغه نیک عمل او د هغه بد عمل اډوونه نو د هغه هم تللی نشي. دریم هغه دی هغه چې 80,000 به درنه کي بلا حساب دا هغه خلک دی. دریم هغه دی چې هغه نیک عمل هم بد عمل هم دا هغه اعمال هغه به تللی شي. قرآن وایي وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. نو څوک وایي تلې به ګڼي او څوک وایي نه یو تله به وي او په هغې به اعمال تللی شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس شوی و چې د دومره خلکو عمل به څنګه تللی شي. هغه ورته وایي کما یرزقو، څنګه چې الله دې ټولو له رزق ورکوي په یو ځل، څو ایر به خلکو له په یو ځل رزق ورکوي دغسې به په یو ځل د هغوی عمل هم تللی شي که نه. څه مشکله خو نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه بیا د دې وضاحت کوي. هغه وایي وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، بعض نسخو کی راضی وَأَقْوَالَهُمْ، اعمال د بنی آدمو اقوال د بنی آدمو دا بطللشی. وقال مجاہد، او دا حضرت مجاہد قول پیش گئی. حضرت مجاہد آگا سڑے ہو چھ حضرت ابن عمر نے دیر زل قرآن کریم ویلے ہو او چې کله وفات کېده د سجدې په حالت کې د هغه ساه ختلی و. د امام بخاري دا قاعده ده چې کله کله دی د لرې نه یو نسبت راوالي. نسبت چونکې ال دی ونضع الموازین القسط، قسط لفظ راغلی و نو د هغې د نسبت د وجې نه د حضرت مجاهد قول راواغسته چې وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس عدل توئی انصاف توئی پر رومیہ جبا کے. یو اشکال راگے چھ رومیہ جبا کے عدل توئی نو داخو بیاد رومی لفظ شو. انو قرآن کے سنگر آگے قرآن کے خواہ اللہ وئی ما قرآن پا عربائی جبا را لے گلے. نو بعض علماء وئی چې قرآن کریم کې زیات عربی دا او لگ لگ پکې نور الفاظ شے نو دی وجه نه وایي چې قرآن عربیه ځکه زیات عربای کې دی. زموږ علاقه کې یو ملاو درس کوی قرآن کې پښتو هم شته. چا ورته ویل لکه قرآن کې پښتو کوم ځای نه راله وی زه درته ښیم کنه وی قرآن کې نو وی فراغ الهی پس راغ ابراهیم علیہ السلام خپل کور ته یو ګور راغ پکې شته کنه نه داسې نه ده. اصل خبره دا ده په دې باندې صاحب د قاموس ډېر ښکلی تحقیق کړی په خپل کتاب کې. خو لنډه خبره دا ده چې دې ته وایي تداخل بین اللغتین. تداخل بین اللغات دې ته وایي چې یو لفظ په ګڼو ژبو کې راغلی لکه مثلا تنور. تنور موږ پښتو کې هم وایو، تنور عربی کې هم وایي، تنور اردو کې هم وایي. لکه اردو کې یو سړی وایي چې یہ تنور ہے نو څوک به ورپورې خاندي نه چې پښتو دې پکې وي، نه هغه په اردو کې هم تنور دی. دغسې قرآن کې الفاظ د نورو ژبو چې راغلي هغه په عربی کې هم استعمالېدل، خو په رومیاني ژبه کې هم استعمالېږي. نو د حضرت مجاهد قول یې ځکه ذکر کړ. ویقال القسط مصدر المقصد، او امام بخاری وایي قسط ویلی شي چې مصدر د مقصد دی. دا کېدی شي هغه مجرد دی او دا مزید دی، د هغې مصدر اقساط راځي. نو امام بخاری غوندې سړی څنګه داسې خبره کوي؟ نو څوک جواب کوي چې مصدر و مصدر المقصد، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. خو اصل خبره دا ده طالبانو به کتابونه ویلي، نو په کتابونو کې دی ته وي یو اشتقاق صغیر دی یو اشتقاق کبیر دی.
اشتقاقی کبیر چې کله د هغې ماده یې وایي نو د قسط او د مقصد د اقصاد ماده یوه ده. امام بخاری رحمت الله علیه هغې ته اشاره وکړه. بیا وایي واما القاصد فهو الجائر. قاصد په معنا د جائر او د ظالم هم راځي. څنګه چې د انصاف منصف بنو دغه راځي معنا د ظالم په معنا باندې هم راځي. او په دې سعید بن جبیر مشهوره واقعه ده چې حجاج ورته وایي زما باره کې څه وایي؟ هغه وایي القاسط العادل. خلکو یې وګوره ده ته انصافدار وایي، دا خو ډېر ظالم دی. حجاج بن یوسف یې نه داسې نه ده، ده ما ته وایي چې ته ډېر لوی ظالم یې او ته مشرک یې. وی څنګه؟ وی دی وایي چې القاسط نو قرآن کې الله وایي وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. هر چې ظالمان دي وی به جهنم خشاک. ما ته قاسد وی ظالم راته وی او عادل چې راته وی دی وی بربهم یعدلون، د رب سره نور برابر ای. نو ما ته مشرک وی او حلال کوي. بہرحال اوس امام بخاری آخری حدیث ذکر کئی دا آخری استاذ نا دا احمد بن اشکاب نا چاگوی ما تا محمد بن فضیل ویلے ہو، اگر دا امارت بن القاقان آوری دلے ہو، اگر دا امام ابو زران آوری دلے ہو. امام ابو زران کا سڑے ہو چی چاورتوی وی کزا قاسم اخرم چی پما دے خزا طلاق گئی کہ امام ابو زران تا یو لا کا حدیث نہیں یاد نو طلاقی کنا. هغه ورته وی چې ته قسم وخورې او ته وایې چې امام ابو زرعه ته که 3 لاکه حدیث با سند نه یاد نو په ما دې ښځه هم نه طلاقي. یعنې هغه ته د 3 لاکه حدیث با سند نه زیات یادو. هغه نقل کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د ټول نه رسو راغلی صحابي دی، خو احادیث ته ټول نه ډېر نقل دي ځکه ده ورته ډوګره ماته کړې وه، ده ورته پوخ دی را شوی و. حدیث ذکر کوي هغې کې تفصیل زیات نشم کولی، وخت کم دی. نو آخري حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان موصوف حبیبتان صفت اول، خفیفتان صفت ثانی، ثقیلتان صفت ثالث. موصوف سرد صفاتنا خبر مقدم. سبحان اللہ و بحمدہ دا مبتدا مؤخرہ او خبر مقدم کو تقدیم مع کو تاخیر یوجب الحصر والاختصاص اہمیت فائدہ کئی. دارنگی کلا خبر مقدم کی د اشتیاق او د شوق پیدا کولو دپاره چې 2 کلمې دي الله ته ډېرې محبوبې دي، وینا یې اسانه ده، وزن کې درني سړی وایي زر یې راته ووایه که شوق زیات پیدا شي. او د کلمې نه مراد دی کلام. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 خبرې دي چا ډېرې محبوبې دي مهربان بادشاہ ته. خفیفتان علی اللسان، ډېرې سپکې دي په ژبه باندې، ادا کولې آسان دي. ثقیلتان فی المیزان، او ډېرې درنې دي په تول کې. اصلي سبحان الله و بحمده، ځکه دې کې تنزیه د رب العزت ده. تنزیه د رب العزت دا ډېره مشکله او ګرانه وه. توحید دا وایي چې الله مخلوق پیدا کړی، اسمانونه پیدا کړی، هېڅوک جنګ نه کوي. خو که دا دې وایي چې د الله شریک نشته، بابا ولی شریک نشته، نو بیا در سره جنګ کوي. تنزیه ډېره ګرانه وه. التنزیه اما لا یلیق بشانه و بجلاله. سبحان الله و بحمده. او ګوره د سبحان کې د الفاظ شمیرئ
سین یو بی دوا خی دری الف سالور او نون سو شو او بحمدی کی اشمیرئی بی یو خی دوا میم دری دال سالور خی پینزا 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 باندے ختم کرا پا عربو کی یو عالم دا امام بخاری دا کتاب التوحید شرح لکلے دا عربی عالم دے او دا کتاب التوحید شرح لکلے دا داغی نومی ام کتاب التوحید لکھے دے پاگی کیا کا ذکر کئی سبحان کی ام پینزا الفاظ بحمدی کی ام پینزا الفاظ پا پینزو ختمہ کرتا سی پنجبیر پسیارہ میں سبحان اللہ و بحمدہ پاک دے اللہ اسبح سبحان اللہ و بحمدہ متلبسا بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام بخاری پا دی کلمات اخبر کتاب ختم کو ذکا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آغا سوک چدا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت وزی لا الہ الا اللہ مطلب دا مسئلہ دا توحید کاغا پا لا الہ الا اللہ سرائی کپا اللہ اکبر سرائی کپا سبحان اللہ سرائی او کنا اللہم بالرفیق الاعلیٰ سرائی نبی علیہ السلام آخری کلمہ چھے جام کے بے وبو کے لاسو او پمخ بے راہ کا او حضرت ان للموت سکرات نمرگ دیر سختائی دی او بیائی اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ یعنی پا توحید دنیا لاڑی دا یولوی کمال دے دا کامیابی دا اللہ بدا اللہ جنت در گئی خو یقین سرا نشوے لے گورے چاہو سے جنتی بدا جنتی دے یقین سرا دا نبی علیہ السلام رضائی رو حضرت عثمان بن مظعون اگر وفات شوے ہو اگر آگے چاچ دا خدمت کو آگے زنانوی آکو جنتی دے نبی علیہ السلام ورطا ما ادری کہ تا تا سپتا جی جنتی دے دامو آئے داو آئے چھے اللہ دے واللہ جنت ور کی دا دنیا کی چاہتا پتہ نیشتے آگا اشرم و بشرا چھے دا غی بارا کے نبی علیہ السلام علیہ چھے دا جنتیان دی بل چاہ بارا کے نشوے دعا کوا نو آخری امام بخاری پدی ختم کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی علیہ السلام چھے بعد مجلس را پاسے دا نو آگئی باوی سبحانک اللہم و بحمدہ اور دعا بیوی دا کلمات پدی باندے امام بخاری نے کا ختم کر چھے اللہ دے زمنگا استاذ خاتمہ پا توحید باندی کی اور اللہ دے منگا دنیا میں توحید سربوزی خطیب سے مشر عالم دے ما تزان بد کاری دے چراغی محکمہ دے بخاری ختم کو نور علماء دی زخو دورا ملاؤم نے یہ ماسی گزارا گوندے کوما خدا دے مرگر مینا و محبتو او دا زمنگا دے مشر رور زائدے حضرت شیخ مولانا رفیق اللہ خان سے دا ٹول بچی اگر زمنگا رویرون دی زمنگا رون دی زمنگ بچی دی دا غی والدہ جو اندہ دا غی زمنگا مور دا اللہ دے آغی عمر کی برکت واچائی اللہ دے دائی بچوں کی دے کورانائی کی برکت واچائی دا زائد اللہ ہمیشہ آباد لری اس وقت خطیب سے دعا کئی زخپل خبر ختموں و آخر دعوانا الحمدللہ